دا ښه موضوع دې وي ښودې ده. اولنی شی او اهم شی هغه عقیده ده چې د انسان عقیده برابر وي. ځکه دا انسان چې څه کوي دا ناسته پاسته کوي، دا چېرته روان دی چېرته ځي، دا ټول د عقیدې په بنیاد باندې کوي. دا ټول کارونه دا ټول پروګرامونه دا د انسان یو عقیده او د هغې نه دا اعمال صادریږي. نو په دین کې د عقیدې ډېر زیات اهمیت دی. د توحید عقیده ده او که د رسالت عقیده ده او که د آخرت عقیده ده. ګوره دې قرآن کې خلکو تپوسونه کړلې، اهم تپوسونه. کمل د اهم تپوس یې هغه پکار دی چې سړی وکړي. یو غیر اهم تپوسونه دي هغه د بني اسرائیلو طریقه ده، د هغې نه من راغله. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كثرة السؤال وعن قيل وقال وعن وأد البنات وإذاعة المال. نبی علیہ السلام منع کړله یو سړی اسې زیات تپوسونه کوي او قیل او قال وی. قیل او قال معنی دا ده یو خبرې دلیل نه یو خبره لیدل نه ده. د دې نه نبی علیہ السلام منع کړله. اسې به یو سړی لګیایي ډېرې زیاتې خبرې به کوي، نو د زیات قیل او قال نه نبی علیہ السلام منع کړله. وعن وأد البنات او لوڼه خښول او واذاعة المال او مال ضایع کول. نو اهم تپوسونه صحابه کرامو کړلي او دا پکاري. نو ډېر تپوسونه نقل لی په قرآن کې. د میاشتو څخه حکمت دی. یسألونک عن الاهله، انفاق په کوم ځای کې وکړو. یسألونک ماذا ينفقون، انفاق په چا باندې وکړو. نو دا سوالات شو دي، لیکن یو ځای کې یو سوال دی هغه د آخرت په باره کې دی، د عقیدې په باره کې دی. ویسألونک عن الجبال، ستا نه د غرونو په باره کې تپوس کوي چې دا غرونه خو ډېر غټ دي، د دې به څه کېږي په آخرت کې. نو هلته وایي فقل ینسفها ربي نسفا. فقل معنی دا ده فقل فورا ورته ووایه. په نورو سوالونو کې داسې نشته چې فورا ورته ووایه، دا پا پکې نشته. یسألونک ماذا ينفقون قل العفو. یسألونک عن الاهله قل هي مواقیت. لیکن د عقیدې په باره کې تپوس دی، نو فقل ینسفها ربي فورا ورته ووایه. زما رب والوزئ په الوزولو سره. د عقیدې اهمیت دی په دین کې. په دې باندې سړی په دین کې داخلیږي، په دې باندې سړی انټري کوي، دننه داخل شي او بیا نور کارونه کوي. هلته خلک داخله والي په سکول کې، سکول نه ورته داخله جاري شي، بیا دې بستر اخیستی او روان دی. یو سړی په کپنۍ کې کار کوي، هلته اول داخله واخلي او بیا دې کارونه کوي. دا شان د عقیدې اهمیت دی. په دې باندې موږ او تاسو له غور پکار دی چې یاره په عقیده کې به کوم ځای کې نقصان پیدا کېږي. پکار دی چې سړی د هغې اهتمام وکړي. کله ناکله به د الله په باره کې، د آخرت په باره کې، د پیغمبر علیه السلام په باره کې د سړي د ذهن د ناشنا سوالات راشي. نو سلف صالحینو د هغې یوه طریقه دا ښودله چې د الله نه به پناه غواړې. ضروري نه ده چې ته ګرځې چې ما ته اوس د دې سوال جواب میلاو شي، او که د دې سوال جواب میلاو نه شو ما ته، نو د دین او اسلام سره به د سوال جواب نه وي. نه، یوه طریقې دا ده چې داسې سوالات چې په الله باندې په هغې کې به سړي شک راځي، په پیغمبر باندې به شک راځي، په آخرت باندې سړی به شکي کېږي، الله ته به سوال کوي چې یا الله پاک ما د دې نه وساته. اعوذ بالله به وایي، په حدیث کې راځي، سورة اخلاص به وایي یا الله پاک ما د دې شیطان نه وساته. دې ته جواب استعاذه وایي. امام ابن تیمیه رحمه الله ویلی دي. نو اول عقیده د توحید ده
د دین بنیادي عقاید درې دي. د توحید عقیده، د الله د یووالي عقیده. اول دا ومنئ چې الله شته، الله دا کائنات پیدا کړلی، د عدم نه وجود ته راوستی دي، دا په خپله نه دی پیدا شو، د دې دپاره خالق شته، الله تعالی د هغې انتظام کوي. او هسې سړی چې سوچ وکړي که نه، نو د الله تعالی دا تدبیر نه دی په دې معاشره کې، په دې ژوند کې. د سړی ورته سوچ وکړي ډېر په قلاره باندې روانې دي سي، او الله تعالی یې راښکاره کوي ځکه نه چې امتحان به ختم شي. الله تعالی چا ته په دې کائناتو کې، په دې دنیا کې داسې نښه نه وردی مخامخ چې دی مجبوره شوي ایمان راوړي. په ایمان کې الله تعالی جبر نه کوي. په کائناتو کې الله داسې نښه نه ده وردول چې هغه ته وګوره او مجبوره شي الله ومنې. داسې کار الله نه کوي. هنا یعقلون اولی الالباب، د چا چې صفا عقل خالص عقل وي، هغه په دې معاشره کې دی د خلکو د اتار او چړاو ته، د خلکو د عزت او بېعزتۍ ته، د خلکو د بیماري او د روغوالي ته، دې ته چې وګوري که نه اولی الالباب ورته وګوري، هغه ته پته لګي چې یاره الله تعالی دا سړی اوچتوي او دا سړی ښکته کوي. الله تعالی سړی مالداره کوي، هسې به دې مالدارۍ او به دې غریبۍ چې سوچ وکړې، د صفا عقل د چا د عقل نه کار والي، هغه به هم دې ته وګوري یاره دا سړی دا خو دومره محنت یې هم نه دی کړی، ګوره دا دومره مالداره شو. یو سړی به په یو زمانه کې غریب وي، لیکن هغه به ته وایي نه چې هغه به سوال کوي، هغه به ډېر د قسم پرسۍ زندګي تېروي. نو د الله تعالی دا کارونه دا ګوره داسې نه ښکاره کېږي چې ما او تا دې مجبوره شو او الله تعالی ومنو، ځکه الله تعالی دا کار نه کوي. دا خلک د الله تعالی دې نښو ته دلایل وایي، الله ورته دلایل نه وایي، الله ورته آیات وایي. دلیل دې ته وایي چې ته یو شي ته وګورې او په بل شي باندې ستا علم لازم شي. یو سړی لوګي ته وګوري او په دې اور باندې دا علم لازمیږي، لیکن د آیاتو نه د نښو نه په الله باندې علم نه لازمیږي. که لازمېدی نو بیا به جبر وی، بیا به زور وی. الله تعالی زور نه کوي. نو مقصد مې دا دی چې توحید چې پیژنې ډېر باریک سوچ به کوې په معاشره کې. کله ناکله یاره مونږ وګورو ځینې خلک توت ته خیجوي، هلکه زه خلکو له دوکه ورکوم او به خلکو پسې خاندي، مړه د خلکو مال دی دغه یې که مړه پلانې خو داسې دی، او بله ورځ چې ګورې د هغه ملا ماته شوي، هغه نه پاسېږي، هغه د ښکاره کېدو هم نه وي. الخلق عیال الله، دا خلک د الله کوړمه د الله ورته ګوري. څوک چې د چا بېعزتي کوي، څوک چې څوک توت ته خیجوي، چا له دوکه ورکوي، په مال کې دوکه ورکوي، په ځمکه کې دوکه ورکوي، بل قسمه دوکه ورکوي، الله تعالی ورته ګوري. الله تعالی بیا په قلاره باندې راتاو شي. دا سړی وایي نه مړه بس په فلاني ځای کې بس دغه په ټایم باندې کلاو نه شو، نقصان وشو، فلاني ځای کې دا چل وشو، مارکیټ بند شو، کرونا راله دا چل وشو، لیکن هغه د الله تعالی هغه تدبیر. نو عقیده هم د توحید ده. الله تعالی هر څه کوي، رزق ورکوي، الله تعالی خلق کوي، الله عزت او ذلت ورکوي. دې ته به باریک سوچ کې کینې به ځان له او لږ به سوچ کې د الله تعالی په دې قدرتونو کې چې د الله تعالی توحید وپېژنې. توحید ټول قرآن توحید دی. ګورې ټول قرآن د توحید نه تاویږي. نن سبا مونږ چې په کوم دور کې یو، دا د الحاد دور دی، دا د الله تعالی د انکار دور دی، دا د دهریت دور دی. خلک د مادي غلامان دي، د مادي بندگی کوي. نو دې ته به ګورې چې زما عقیده د الله په باره کې څنګه ده، د الله تعالی یووالی، د الله تعالی صفات، د الله تعالی حقوق، دې کې الله تعالی یو دی. دویمه د توحید عقیده ده. دغه الله چې ما تاسو ته وویلو د هغې د نمایندګۍ دپاره الله تعالی پیغمبران رالیږلي. پیغمبري چې دی دا رسالت او نمایندګي ده
د الله تعالی او د مخلوق په منځ کې دا پیغمبران د هغه الله نمایندګان دي، د هغه الله تعالی سفرا دي، سفیران چې ورته ویلی کېږي. دا د الله نمایندګي کوي، دا د توحید جنډې اوچته کړله په دنیا کې. 1,40,000 پیغمبران دا د توحید د علمبردارۍ دپاره راغلي. توحید چې په انسان کې په لویه پیمانه باندې موجودي د ابراهیم علیه السلام په شکل کې. ابراهیم علیه السلام چې ګوره په حرم شریف کې راځي او د الله تعالی د توحید دپاره عبادت خانه جوړه، او چې په فلسطین کې ګوره هلته د توحید د قایمولو دپاره جماعت جوړوي. دا یې ټول توحید دی. القرآن كله فی التوحید. توحید به پخپله مې زده کې. د توحید یوه نتیجه دا ده، زه ویمه چې کم خلکو کې چې توحید په لویه پیمانه دی، هغه په هر څه کې الله ته ګوري. هغه په دې کې م الله ته ګوري چې دا دوه راجمع شي، دا به اله څلور کېږي، اله چې الله وغواړي. کله چې توحید په لویه پیمانه باندې وګوري، دا کاز او افیکټو صغرا او کبرا چې راجمع شي، نتیجه به اله ورکوي چې الله یې وغواړي. دا اور په سیزلو کې مستقل نه دی. اور په سیزلو کې اور سیزل کوي، په دې سیزلو کې الله ته محتاج دی. کم خلک چې د خپل ذهنونو نه دا وباسي او خالص اشیاو ته، مال ته، د دنیا دی کارونو ته، د اتار او چړاو ته چې خالص مادي سوچ کوي، د هغه څه ګوره بیا د الله تعالی امداد هم نه. یو سړی په مال کې داسې نتایج راوباسي که نه چې یاره دومره روپۍ دي، به دې به ګټه کېږي، که نه وي نو نقصان به کېږي. او دا خبره یې ونه کړه چې الله به پکې برکت اچوي. ماحول خو داسې دی چې زه به دا چل کوم، یا به ګټه کوم یا به تاوان. خو که الله راسه یو ځای شو په دنیاوي امورو کې ګورئ، که الله راسه یو ځای شو نتیجه به دغه شان نه وي. دغه خلک کامیابیږي. د دغو خلکو سره د الله تعالی امدادي. یوازې په عباداتو کې الله توحید نه دی، په دې هر څه کې د دې نتایج بیا سړی ویني. کله چې توحید به سړي کې په لویه پیمانه باندې موجودي. زه وایم هسې که نه، یو مشر ما ته د کینسر قصه کوله. دا کینسر مرض ورته لګېدل، نو هغه داسې ناشنا قصې وکړه، ما لې سمه جاړه راوستې وه. وایي زه دې خلکو را واپس کړم ډاکټرانو. هسې د توحید خبره درته کوم که نه، د ډاکټرانو په کاته کې ډېر خلک مړه دي ګوره، هغه ګرځي په دې دنیا کې. د چا چې صرف مادي عقیده ده په ډاکټرۍ او په طب باندې، توحید یې ورسه نه دی راغیستی، نو هغه خلک خفه دي او پریشانه دي. هغه وایي زه را رخصت کړم. وایي ما وویله که نه چې بیماري الله راولي او مرګ په خپل ټیم دی. چې کومه واقعه ویله که نه، یوازې وایي لاړم کور ته رالم، خلکو ته مې وویله چې زما ټیسټ هغه چې دی نو دغه کینسر مې نشته، او وایي کینسر مې و. خلکو خوشحالي وکړه او ما وویله چې زما کینسر نشته. یعنې دومره حوصله به یو سړي ته څنګه میلاو شي؟ یو سړي دا عقیده وي چې بیماري الله راولي، که ظاهري اسباب شته خو الله ته محتاج ده. بیماري د یو نه بل ته لګي، لیکن د یو نه به بل ته لګېدو کې دا الله ته محتاج ده. امام ابن رجب ویلی دي. نو توحید سړی دغه طرف ته مضبوطوي، جسمانی طور هم سړی مضبوطوي. توحید سړی یاد کې قرآن ته ناسي. د هغې نه وروسته پیغمبران دي چې دا پیغمبران د الله تعالی د توحید علمبرداران دي. او آخر عقیده چې ده لویه عقیده، هغه د آخرت عقیده ده. مولانا مودودي رحمه الله ویلی دي په تفهیم القرآن کې چې عقیده د آخرت 3 خبرو ته وایي. اولنۍ به دا عقیده لرې چې دا دنیا پانی ده، دا دنیا پانی ده، دا ختمېدونکې ده. كل شيء هالك إلا وجهه ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. هر څه به تباه شي، هر څه به هلاک شي، د الله تعالی ذات به پاتې شي. دا عقیده به لرې چې دا هر څه پانی دي. دویمه عقیده به دا لرې د آخرت په عقیده کې چې بعث به کېږي. بعث معنی دا ده چې الله به دا خلک راپورته کړي. ونفخ فی الصور
فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون أو إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. خلق چې د قبرونو نه راپورته شي الله طرف ته به منډې وهي د خپلو قبرونو نه، او چې کله دا هر څه ویني کافران به ووایي چې هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. هغه خبره ده چې پیغمبرانو به چغې والي، الله تعالی ویلي وو او پیغمبرانو ویلي وو چې آخرت به راځي. ان كانت الا صيحة واحده، قیامت نه دی مګر یو چغه ده، یو کریکه ده، یو آواز دی. فاذا هم جميع لدينا محضرون، دا ټول خلق به زموږ مخې ته د الله په دربار کې حاضري. نو بحث به کېږي، خلق به راپورته شي. واذا الوحوش حشرت واذا النفوس زوجت. دې معنی دا ده چې نفسونه به، دا روحونه او نفسونه به د جسمونو سره میلاو شي. او دویمه معنی دام ده چې مؤمنان به د مؤمنانو سره میلاو شي، کافران به د کافرانو سره میلاو شي. واذا النفوس زوجت، خلق به راپورته شي. درېمه عقیده دا ده په آخرت په عقیده کې چې حساب او کتاب به کېږي. الله تعالی به د دې ژوند په باره کې د خپل ځان په باره کې چې زه دې پېژندلی وم که نه وم. د آخرت د جوابونو د سوالونو خلاصه دا ده چې زه دې پېژندلی وم که نه وم، او ځان دې پېژندلی و که نه و. حساب به کېږي. واما من اوتي کتابه بیمینه فسوف یحاسب حسابا یسیرا وینقلب الی اهله مسرورا. چا د چې بخی لاس باندې عملنامه ورکړی شي د هغه څه به اسان حساب وشي. اسان حساب دا دی چې صرف پیشي به وشي. وینقلب الی اهله مسرورا، او خپل اهل د خپلو بچو واپس کړي ډېر زیات به خوشحاله، الله تعالی به خوشحاله کړی. او دی به ووایي چې زما دا ګمان و چې ما ته به خپله عملنامه میلاویږي، زه به د الله تعالی سره ملاقات کوم. دا درې عقاید دي د آخرت د عقیدې متعلق. د دنیا فانی ده، او دویم بعث به کېږي، خلق به راپورته کېږي، او دریم د الله تعالی مخې ته به ورتګي. د الله تعالی په دربار کې به هر څوک ولاړي، د خپل اعمالو حساب به ورسه کېږي. د چا څه به آسان حساب وشي او د چا څه به ګران حساب وشي. دې ته عقیده د آخرت وایي. په دې کې چې د چا په یو شي کې شک دی، یا دی د دنیا د فانیت قایل نه دی، د بعث قایل نه دی، د حساب دی، عقیده خرابه ده. دا د ملت توحید نه او د ملت اسلام نه بهر دی او کافر او مرتد دی. دا د آخرت عقیده ده. نو د قرآن کې چې ګورئ نو ډېر زیات ناشنا منظرکشي شو ده. وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا. الله وایي دا کوم خلک چې تکذیب کوي ما ته پرېږده، زه دې وله مهلت ورکومه. ان لدینا انکالا وجحیما، زما سره عبرتناکې سزاګانې دي، جهنم دی. وطعاما ذا غصة وعذابا ألیما، تریخ او داسې خوراکونه دي چې په مرۍ کې به هغه نه تېرېږي، سخت خوراکونه دي، او عذاب علیم دی. یوم ترجف الارض والجبال، په کومه ورځ باندې چې دا غرونه، دا ځمکې او اسمانونه به وجړقولی شي. فکانت الجبال کثیبا مهیلا، د دې غرونو نه به دا ما او تا ته ښکاري د شګو یوه ډېرکۍ جوړه شي. انا ارسلنا الیکم رسولا، الله وایي ما تاسو ته پیغمبر در لېږلی دی. شاهدا علیکم، به تاسو باندې ګواه دی، یا شاهدا علیکم تاسو ته د توحید بیان کوي. کما ارسلنا الی فرعون رسولا، څنګه چې فرعون ته رسول لېږلی و. فعصا فرعون الرسوله، فرعون د پیغمبر د موسی علیه السلام نافرماني وکړه. فاخذناه اخذا وبیلا، په ناشنا او سخته طریقه باندې موږ راونیو. فکیف تتقون ان کفرتم یوما یجعل الولدان شیبا، تاسو به څرنګې بچ شئ د هغې ورځې د عذاب نه چې ماشومان به بوډاګان کي. سختې د وجې نه دا خلک وایي بیماري ده،
معدې خرابه ده د چا دا یختې سپین شي څوک سخت یې ووهي دا یختې سپینې دغه شان د قیامت سخته چې سړی ووهي دومره سخته ورځ ده چې د ماشومانو نه به بوډاګان جوړ شي یا دا ورځ یې دومره اوږده ده چې خلک به پکې بوډاګان شي هغه امام ابن کثیر رحمه الله نقل کړي د نوح علیه السلام به تذکره کړي د نوح علیه السلام د زامنو بحث یې کوو نو خلکو وایي عیسی علیه السلام ته وویل چې ته دا خلک راپورته کړې د الله په حکم باندې او چېرته پخوانی مړی دې راپورته نه کو وایي د نوح علیه السلام زوی دا قبر ورته چا وښولو چې دلته دا د نوح علیه السلام د زوی قبر دی هغې ته ورجېدو د الله تعالی په حکم یې راپورته کړو او ډېره لویه مکالمه وشوه د دواړو په منځ کې عیسی علیه السلام دې تپوسونه وکړه چې سیلاب په دنیا کې راغلی و د هغې څه علامات او هغه څنګه قصه وه هغه قصه یې ورته وکړه او بیا وایي نوح علیه السلام دې زوی وویله چې زما به دې مرۍ کې دومره زمانه وشوه د دې مرګ دا تریخوالی نه دی دا زما به دې مرۍ کې وسم دی وسم زما په مرۍ کې هغه تریخوالی هغه سختي هغه زما نه یره نه ده داسې یوه سختي به انسانانو پسې را روانه ده خلک وایي لکه په 2025 کې به اوبه نه وي او په 2050 کې به ګیس نه وي او دا به داسې شي دا به داسې شي هلکه دا به مهنګایي د ټولو نه لویه واقعه چې انسانانو پسې چې یقیني ده دغې ته به ما او تا رسو یا به نه رسو دې بلې ته خامخا رسو الله تعالی په قرآن کې د مؤمنانو بحث کېږي که نه او چا نیک عمل کړی دی هلته یو ټکی بار بار وایي فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون په دې باندې به یره نه وي او غمجن به نه وي هلته ویلی کېږي چې سخته را روانه ده انتهایي کومه خلک چې ایمان ولري نیک عمل وکړي په هغې باندې به په آینده کې سخته نه وي دا نه ده چې وس به ورته څه میلاو شي وس به د مانځه په نتیجه کې کیدی شي چا د څه میلاو نه شي لیکن په آینده کې چې انتهایي سخته ورځ را روانه ده سخت حالات را روان دي هلته به د مؤمنانو سره یره نه وي حدیث کې راځي سعد ابن معاذ رضی الله عنه ډېر لوی سړی و او په جنگ احزاب کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کله دا سختی ډېره زیاته شوه دا خو لوی لښکر راغلی و د یهودیانو په وینا باندې نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کومه دا لوی ډلې وي هغې مشران یې راوغوښته ویل تاسو له به مونږ کجورې درکو او د دې ځای نه ځئ سعد ابن معاذ رضی الله عنه راغی او نبی علیہ السلام ته ویله ویل دې خلکو زموږ د جاهلیت په دور کې کجورې نه دي وړل اوس به زموږ نه څرنګې ویسي نبی علیہ السلام او دی او زموږ په منځ کې به توره فیصله کوي لوی صحابي و هغه چې کله وفات شو د منافقانو خلاف یې یوه فیصله هم کړوه د بنو قریظه ویلو زموږ په باره کې د سعد ابن معاذ خبره وکړي نبی علیہ السلام ویل ټیک ده سعد ابن معاذ رضی الله عنه ویل کومه خلک چې په دې کې نوجوانان دي هغه دې قتل کړی شي دې وعده ماته کړله د هغې په باره کې خلکو به څه خبرې کولې چې دا خلکو د غوسو دا چې کله وفات شو نو احتز له عرش الرحمن د الله تعالی عرش د ډېر هیبت د وجې نه وخوځېدو د سعد ابن معاذ رضی الله تعالی عنه په مرګ باندې نبی علیہ السلام راغی نه دې تل و د دې لاس نه نبی علیہ السلام ډېر زیات وژړله دا ږیره مبارکه یې کلکه ونیوه او ډېر زیات یې ژړله او نبی علیہ السلام ویل د ده په مرګ باندې د الله تعالی عرش وخوځېدو او اویا زره ملایک د سعد ابن معاذ رضی الله عنه جنازې له راغلي وي لیکن کله چې دا په قبر کې کېښودی شو نو دا قبر پې راتنګ شو دا قبر پې راتنګ شو د قبر زغته پې راله د قبر دا جټکه پې راله او نبی علیہ السلام وویله
وإن لو نجا أحد من عذاب القبر لنجا هذا. که د عذاب قبر نه څوک خلاصېدی نو دا صحابي به خلاص شوی وی. دومره لوی صحابي هغه هم د دې مصیبت نه بچ نه شو. دا ویمه د دې دپاره چې سختې دا دي په اصل کې چې انسان به یوازي په انسان باندې مرګ را روان دی، الله تعالی مخې ته به ورځي. اصل سخته دا ده، اصل مستقبل دا دی، اصل مستقبل جوړول دا دي. په دنیا کې ډیرو خلکو مستقبل جوړ کو او هغه ځای ته چې ورسېده مرګ ولې راغی. ډېر خلکو ډګرۍ واخیستي لیکن دی پسې روان و په لاره باندې هغه له مرګ راغی. اصل مستقبل د انسانانو هغه قیامت دی، هغه قبر دی. او حدیث کې راځي دی قیامت د لغد سبا ورته ویلی شوی دی. اصل سبا، اصل مستقبل قبر دی، اصل مستقبل او سبا هغه قیامت دی. چې سړی د هغې دپاره تیاری وکړي. بل طرف ته د حوصلې خبره دا ده د سړي سه ایمان ورسره وي، نیک عمل یي، نو هغې ته ونورهم یسعى بین ایدیهم وبایمانهم. د مؤمنانو دا نور دا رڼا به د ایمان دا رڼا به د دې ښی طرفونو ته روانوي او منډې به د دې ونه وهي. او الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقون. مرګري به د یو بل دشمنانی، یو به د بل دشمني، الا المتقین سوا د متقیانو نه. ګوره د هر ځای دپاره هغه خپل تعلقاتي، خپلې معاهدې، د آخرت معاهده چې خلک یې په یو ځای کې په یو کړۍ کې تړل دي، هلته چې په کار راځي هغه ایمان دی، هغه تقوا ده چې د هغه ځای دپاره ده. څه څیزونه دي د مال دا د دنیا دپاره دی، په دنیا کې په کار راځي. اولاد په دنیا کې په کار راځي. هلته هغه خلک وایي د هر ځای خپل خوندونه یې وي، د هر ځای خپلې طریقې. هلته مال نه چلیږي، هلته دوستانه نه چلیږي، هلته اولاد نه چلیږي. هلته د هغه ځای ټیکټ هغه تقوا ده، هغه ایمان دی، د هغه ځای دپاره چې چا تیاری کړی دی. نبی علیہ السلام باره کې راځي چې دا صورتونه دا کومه چې د قیامت تذکره پکې شوې ده، نبی علیہ السلام ته به صحابه وویله وایي ته بوډا شوې. نبی علیہ السلام به ویل دا اذا السماء انشقت واذنت لربها وحقت واذا الارض مدت والقت ما فيها وتخلت واذنت لربها وحقت يا ايها الانسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. کله چې اسمان وشلیږي ځمکه راښ کودلی شي، معنی دا لوړې او جوړې دې ختمې شي. والقت ما فيها وتخلت، او په دې ځمکه کې چې څه دي دا به راګزار کړي. وتخلت او خالي به شي. وأذنت لربها وحقت، او دې اسمانونو او ځمکو د الله تعالی حکم د غوږ ایښی دی. وحقت، او دا ورسره مناسب دي چې د الله تعالی حکم د غوږ کې دي یا د غشلیدل ورسره مناسب دي. دا اسمانونه او ځمکه زما او ستا په نسبت باندې بېجان دي، زما او ستا څه خبرې نه کوي، د الله ورسره خبرې کوي. یا سماء اقلعي یا ارض ابلعي ماءکی. الله تعالی د اسمانونو څه خبرې کوي، ای اسمانه اوبه دې راکاږه، اوبه دې وچې کا، ځمکې اوبه دې راکاږه. الله تعالی د ځمکو سره خبرې کوي، د کمرو سره. انا عرضنا الله تعالی وایي اخره صورتونو کې، سورت احزاب په اخره کې چې دا اسمانونو او ځمکو باندې مونږ دین پیش کو. زما او ستا څه خبرې نه کوي، د الله څه خبرې کوي. هغه شاعر وایي چې خاک و باد و آب و آتش بنده‌اند با منوط و مرده به حق زنده‌اند. دا اوبه دي او که هر څه دي دا مړه دي زما او ستا په نسبت باندې، د الله تعالی په نسبت باندې ژوندي دي. الله تعالی ورسره خبره کوي. دا هر څه چې وشي څه چل به وشي. علمت نفس ما احضرت، هر چا ته به پته ولګي چې د څه راوړلي دلته. او علمت نفس ما قدمت واخرت، هر نفس ته به پته ولګي
چې کومې مخکې رالیږلي په خپل ژوند باندې او کومې وروسته پرېښي دي دا سونه کوم هلته معلومیږي دا هغه سونې والا په دکان کې یو عالم یو مضمون لیکلی دی وایي ګلیټر از ناټ ګولډ هر چمکدار شی چې دی دا سونه نه یو زنانه و چا بې زنځیر خرڅ کو ویل دا د سرو زنځیر دی او داسې ارزان یې والی او زما خاوند بیمار دی هغې چې سبا له ویوړو او هلته وتللی شو هغه هسې پیتلو نو وایي بیا چا وویله چې هر چمکدار شی چې دی هغه سونه نه نو چې دا اسمانونه وشلېږي هر څه ځمکې ورانې شي د قیامت میدان قایم شي علمت نفس ما قدمت و اخرت علمت نفس ما احضرت هر چا ته به پته ولګي چې ما دل د سره راوړلی چې دا کره و که کوټه و دل د هر څوک وایي زه نیک یم هر سړی به اول سب کې ولاړ دی چې زه نیک یم لیکن د هغه زړه چې وګوره صاحبه د زړه مونږ وایو دا سنت دي که نه یاره دا لوښی راپاکول سنت دي او دا واړه واړه سنت چې دی په دې باندې هم عمل پکار دی لیکن نبی علیه الصلاة والسلام انس رضی الله عنه ته وایي چې یا بنی ان قدرت على ان تصبح وعلى ان تمسي وليس في قلبك غش لأحد فافعل وذلك من سنتي ومن احیا سنتي كان معي في الجنة انس رضی الله عنه د نبی علیہ السلام وی اے بچوړیا کستا وس کیږي چې ته سبا کې په داسې لحاظ په داسې شان باندې چې چا درې په زړه کې څه نه او بیګا کې په داسې شان باندې چې په زړه کې د چا د څه نه دا کوه وذلک من سنتي او دغه زما سنت دی زړه پاکول دا هم سنت دی لوی سنت دی سړی په زړه کې تکبر نه په زړه کې د خیر نه په زړه کې د خپل لوی نه ډېر کسان به په غیر محسوس انداز کې یا په محسوس انداز کې خپل لوی وي او د بل چې دی نو بل لاندې کوي خپل ځان ته نیک وي بل د منافق وي د دې هر څه پته به په کوم ځای کې ولګي فعلمت نفس ما احضرت چې د الله تعالی مخې ته چا څه حاضر کړل د الله مخې ته څه راوړلی کوم عمل یې د الله تعالی مخې ته راوړی دی هغه ځای کې به پته ولګي یومئذ یتذکر الانسان ما سعی په هغه وخت باندې انسان کومه کوشش کړی دی کومه منډې یې واللی دا سیاسي منډې دي صاحبه زما څه خو د قوم غم را سره دی او زه خو دا کار کوم او زه دا کار کوم ما دومره کارونه وکړه ما سعی د کوشش پته به هلته سړي ته ولګي چې د انسان د الله دپاره څومره کړلي د ریاکاري یې څومره کړله زړه یې څومره پاک و زړه یې څومره سخا و په هغه ځای کې به هر چا ته پته ولګي علمت نفس ما احضرت حدیث کې راځي چې الله تعالی آخرت کې دا انسانان چې ولاړې په دې صفونو کې الله تعالی به یو انسان را مخې ته کړي امام ترمذي نقل کړی صحیح حدیث دی او د دې بېشماره انسانانو مخې ته به الله تعالی دې انسان د خپل عملنامه کولاو کړي یو کم سل کتابونه به او رجسټر یې به د ده د اعمالو کولاو کړي او یو کتاب به دومره وي څومره چې د انسان نظر لګي او یو کم سل کتابونه به دا ټول ګناهونه به انسان کړي ټول ګناهونه الله تعالی به دې بنده ته ووایي چې دا ګناهونه تا کړلي دا انسان به ووایي چې او ما کړلي ښه نو زما ملایکو خو به تا باندې دروغ نه دي ویل نه ملایکو خو دروغ نه دي ویل یا الله پاکه کړل مې د ګناه د ریا بلا وکړم لویه خدایه زه عبدالرحمن به د محشر په میدان څه کړم کله ناکله سړی هر ګناه کوي یو ګناه هم پرې نه دي یو سړی چې دل ته مزې واخلي که نه صحابو ته به چې څه ښه رزق میلاو شو عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه ناسو او هغه کور والی وله ډېر ښه رو جماعت یې راوړو
داسې چې ورته وکاته لږ ساعت که نه په ژړا شو او بیا یې ویله ویل ګوره مصعب ابن عمر رضی الله عنه شهید شوی و او کفن یې نه و چې سر هم وله پټ کړو نو خپې یې ښکاره شو چې خپې هم وله پټې کړې نو سر یې ښکاره شو دومره غربت و نبي علیه السلام ویله دا سر یې پټ کړئ او بخپو ول سرګړی واچول عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه جړله ویل هسې نه چې الله تعالی را د په آخرت کې ووایي چې تا خو ټولې مزې دلته اخیستې وې په دنیا کې اوس څه غواړې یو سړی چې ځان د حرامو نه نه یې ساتلی هلته به څه تمه کوي دی یو سړی چې د سترګو حفاظت ونه کو نو دی به د څه تمه کوي آخر تمه خو د هغه شی چې د یو شي نه ځان ساتلی یو سړی چې ټول عمر نظر یې بد ولګېدو د دې د څه په تمه دی یو سړی چې ټول عمر حرام وخوړه نو دې د څه په تمه دی اجر خو به هغه چا ته میلاویږي چې چا څه کار کړی که نه مزدور ته چې اجر میلاویږي مزدوري ورته میلاویږي خو څه کار یې کړی چې کار یې نه دی کړی څه به ورته میلاو شي د ده زړه څښا دی د ده مال حرام دی جامې یې د حرامو نه دي معاملات یې ټیک نه دي نو دی د څه تمه کوي عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه خفه شو ویل هسې نه چې په هغه جهان کې موږ ټولې مزې اخیستي او الله تعالی راته ووایي چې اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا تاسو خو خپلې مزې اخیستې دي حدیث کې راځي چې د مؤمن دپاره دا څوک چې روژه ونیسي د ده لپاره دوه خوشحالۍ دي یو خوشحالي دا ده چې دی روژه ماتې کوي او دویمه خوشحالي به د الله تعالی په مخ کې د الله تعالی په دربار کې به هلته به خوشحالي ولي یو سړی ځان ساتلی یو سړی چې ځان ساتلی روژې نیولي که نه د ښځونو دی څومره زړه کېږي چې یو سړی شپېته کاله ځان ساتلی دی او هلته ورته یو شی میلاو شو دی به څومره خوشحالی هغه 15 ګنټې یو سړی ځان وساتو او د روژه ماتې په ټایم کې څومره خوشحالي دا اولنی اختر چې د اختر ورځې خلک بوځي په دې ماښام باندې په روژه پسې خفوي دا ولې چې ده ځان ساتلی و نو هلته انتهایي خوشحاله شو چې دنیا کې چا ځان وساتو هغه به هلته هم خوشحاله نو ګناهونو نه چې ځان ساتلی او دې بنده خو ګناهونه کړلی دا یو کم سل کتابونه دي دا انسان به انتهایی ناامیده شي یاره ما خو ګناه نه و پرېښی نو الله تعالی به ورته ووایي چې د امید خبره هم ده ډېرې سختې هم را روانې دي الله تعالی وایي دا انسان مونږ ډېر په سخته کې او په مشقت کې پیدا کړی دی لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الانسان فی کبد کبد معنی په سختی کې انسان ټول په مشقت کې دی چې دی مړ شو نو هم مشقتونه دي او سختۍ ورته را روانې دي نو د امید خبره ده نبی علیه السلام وایي الله تعالی به دې بنده ته ووایي چې زه ستا یوه نیکي شته دا یوه نیکي یې یوه نیکي ستا شته او د دې رجسټرو د منځ نه به الله تعالی یوه پاڼه او یو چټۍ راوالي په هغې باندې به یې د توحید عقیده لیکلي چې د دې سړي د زړه نه دا عقیده وه عمل یې کمزوری و لیکن د زړه نه یې دا عقیده وه الله تعالی به دې بنده ته ووایي چې ته لاړ شه او مونږ حساب کوو مونږ دا تلو د ټول ځای ته لاړ شه دا بنده به تعجب وکړي چې یا الله پاکه دا ته حاضر شه حاضر چې شي نو په کومه کلمه کې چې د توحید په کومه بالټي کې چابړي کې چې د توحید د عقیده کېښودلی شي هغه به دروند شي الله تعالی به ووایي چې زما د نوم سره څه شی نشي درنېدی دا د توحید عقیده د رسالت عقیده د آخرت عقیده چې چا د زړه نه من قال لا اله الا الله چا چې لا اله الا الله وویلو او من صمیم قلبه د زړه د یخه د زړه د کومې نه وویله او پوخ اعتماد یې پرې ولرو د ده په عمل کې نقصان و دا هم دله پیدا ورکوي عبدالله ابن عباس امام ابن کثیر لیکلی چې وفات شو
نو دا جنازه پرته وه او خلک ولاړ جنازه کوي، په دې کې یو مرغۍ راله او دې کفن ته ننوته، سپینه مرغۍ ده، او د غیبو نه دا اواز شروع شو، یا ایتها النفس المطمئنه ارجعي الى ربك راضیة مرضیه فادخلي فی عبادی وادخلي جنتی. ای هغه نفسه چې ته په نیکۍ باندې مطمئن کېدې، کله ناکله سړی مونځ نه یې کړی، د اطمینان یې نه راځي، او په نیکۍ کې اطمینان هم دی. ګناه هغه دی چې تا په شک کې کي. یو ساده تعریف نبی علیہ السلام د نیکۍ څه کړی، سړی مطمئن یې په هغې باندې، په نیکۍ باندې چېرته سړی په شک کې نه پرېوځي. په مانځه څوک سجده، دا سجده څومره عاجزي ده، دا تندی سړی په ځمکه باندې ولګوي. هسې چې دا کار سړی چې په بل ځای کې کوي که نه بل چا دی کوي، څومره ذلیله به ښکاري. لیکن چې الله تعالی دی کوي سړی پکې مطمئن وي، او په یو رکعت کې یوه سجده نه ده، دوه سجدې دي. سړی په نیکۍ مطمئن وي، لیکن په بدۍ باندې سړی په شک کې پرېوځي. نو ای هغه نفسه چې ته مطمئن وې په دین باندې، په نیکۍ باندې، زه جنت ته ننوځم. د الله تعالی په بندګانو کې داخل شه او د الله تعالی په جنتونو کې داخل شه. دې طرف د دام شته، هغه ایمان چې دی د یری او د امید په منځ کې دی. که ته هر څومره ګناهګار یې، هر څومره، لیکن د جنت امید به ساتې. څومره ګناهونه چې چا کړلي، دی به د جنت امید ساتي. او که دی څومره نیکي، د ده په لمن باندې مونځ کېږي، د ده نه بل غټ ولی الله نه وي، د الله ولی نه وي، دی به د جهنم نه یېرېږي. دی به د ایمان ایمان د یری او د امید په دې منځ کې دی، د یری او د امید په منځ کې دی. صحابو نبی علیہ ابوبکر رضی الله عنه مبارک راځي، یو ځل یو کس ووالو د یو خبره باندې، راغی عمر رضی الله عنه ته به ژړا شو، ویل ما سړی وهلی دی. عمر رضی الله عنه ورته ویل تا خو په حقه باندې وهلی دی. هغوی ویل نه هسې نه، چې د قیامت په ورځ باندې الله تعالی ما راونیسي، یو سړي له ګزار ورکړي په حق باندې. ابوبکر رضی الله عنه په هغې باندې مې رېدلی دی، هسې نه چې الله مې راونیسي. موږ خلک به ناحقه ووهو، موږ د خلکو مال به ناحقه مخلو، دا سوچ نه کوو چې الله به ما راونیسي. او یو ځل یو غلام ول څه خوراک راوړو، ابوبکر رضی الله عنه وږی و انتهایي، داسې یې وخوړو. تپوس یې هم ونه کړو چې دا چېرته و. نو ابوبکر رضی الله عنه چې کله موړ شو بیا یې ورته وویل دا چېرته و؟ ویل دا خو ما د جاهلیت په دور کې د یو سړي سره څه مزدوري کړو، هغه منترې مې ویل وي او اوس یې ما له هغه عوض راکړو. ابوبکر رضی الله عنه به خوله کې ګوته ورکړه او بېرته یې الټه یې کړې، او ویل ما د نبي علیه السلام نه اورېدلي دي چې کومه وجود او جسم چې په حرامو باندې جوړ شي، د هغه څه جهنم ډېر زیات لایق دی، جهنم د هغې څه ډېر زیات لایق دی. د دې صحابو سره مشرانو سره د دې یره ورسره وه چې یاره زه دا یوه خبره کوم، موږ د خلکو په باره کې څومره خبرې کوو. حدیث کې راځي یو سړی د چا په باره کې څه وایي او دی اړو څه باک نه کوي، څه پروا نه کوي، حالانکې هغې خبرې دی جهنم ته رسولی. عایشې رضی الله عنها یو ځل وویله، وایي د پلانۍ ښځې دپاره خو دا کافي ده چې دا لنډه ده، چیته ده. نبی علیہ السلام وایي ستا دا یوه خبره د دې دپاره کافي ده چې دا سمندر ته دا مجسمه شي دا خبره او سمندر ته یې واچوي، ټول سمندر به تریخ کړي، مونږ پروا نه کوو. د چا په باره کې اړو دا احساس نه وي چې په دې باندې ما الله راونیسي، نو بیا دا ما پردی مال واخیستو، دا ځمکه مې ونیوه، دا معامله مې وکړه، سړی مې په تیارو کې پاتې کړو، سړی مې په تیارو کې وساتو، دا شی مې په چا باندې خرڅ کړو، په تیاره کې مې وساتو، دا مشوره مې چاله ورکړه، په هغې کې مې خیانت وکړو. په دې باندې الله تعالی خلک رانیسي. سړي سره هغه غم ورسره وي. علي رضی الله عنه به بهر ته راووتو او د خلکو سره به یې دا پیټې اوچتوله او ویلې به چې عاجزي ښه شی دی. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين.
دغه کور د آخرت چې دی دا موږ د هغه خلکو دپاره جوړو چې په دنیا کې د تکبر اراده نه او د فساد اراده هم نه والعاقبة للمتقین او ښه انجام د متقیانو دی. حاصل له خبرې دا دی سړی توبه وباسي او د ذمهدارۍ احساس ورسه پیدا شي. یو سړی ډېر ګناهونه یې وکړه، امام ابن قدامه نقل کوي، اخره کې دا یره ورسه پیدا شو یاره چې الله رانه تپوس وکړي، زه به الله ته څه جواب ورکوم. د الله هم خیال ساتل غواړي. راغی او اسمانونو ته یې آواز وکړو، ای اسمانونو الله ته زما سپارش وکئ، ای غرونو الله ته زما سپارش وکئ. او دومره چغې یې ووالې چې بېهوشه شو. په آخره کې یو سړی راغی او الله تعالی یو فرشته راولېږل او راپایسه و، د دې مخ نه وله دا خاورې لرې کړې او ویل ستا سپارش الله قبول کړو. زه الله تعالی ملک راولېږلم ملک او ستا سپارش الله قبول کړی دی. او دې سړی توبه وایسته، ویل نن نه پس به زه ګناه نه کوم. حدیث کې راځي یو واقعه کې امام ترمذي نقل کړله، ذوالکفل یو ګناه هم نه و پاتې کړی، نیک سړی و هر ګناه به یې کوو، ګناهګار و هر ګناه به یې کوو. یو ځل یو زنانه راله او ویل زما څه حاجت دی او ما له روپۍ راکړه. هغې دې مطالبه وکړه، ویل زما سره هغه دغه چې و د خلکو ایکسپلایټیشن د چا د مجبورۍ نه غلطه پیدا اخیستل، ما ته ځان وبخه، ما سره بدکاري وکړه، زه به تاله درکړمه. هغه چې ورسره بدکاري کوله په ژړا شو هغه زنانه، ورپېده وژړقېده، ما خو چېرته ګناه نه دی کړی. سړي ورته ویل نو ولې یې کې؟ ویل زما حاجت دی که نه، روپو ته مې ضرورت دی. سړي ورته ویل دا روپۍ هم واله او ځه. او ذوالکفل توبه وایسته، توبه بېګاله وایي د هغه په دروازه باندې لیکلی شوي وو چې الله تعالی هغه ته بخښنه وکړه، دومره ګناهونه یې کړو الله تعالی ته راوګرځېدو. سړی پردی حق ورکړي، سړی په خبرو کې، په دې تلو کې، په دې ناسته پاسته کې د ده یره یره د الله تعالی هیبت یې په هغه باندې لوی مقام ته چې سړی ورسي او په زړه کې د الله تعالی هیبت وي، هغه بیا هم تکبر نه کوي. نبي علیه السلام فتحه د مکې وکړه، ډېره لویه فتحه وه، لیکن چې مکې مکرمې ته داخلېدو ږیره مو سر یې ښکته کړی و، سر مبارک یې د اوښې د سړ د هغه یختو سره لګېدو. د الله تعالی عظمت یې د سړي په زړه کې، الله تعالی ته د خپلو ګناهونو نه توبه وباسي، الله تعالی له به خلک ورځي، د خپل اعمالو حساب به الله تعالی ته پیش کړي. د دې ځوانۍ په باره کې، د دې مال په باره کې، د دې علم په باره کې، د دې عمر په باره کې، د الله په باره کې، د خپل ځان په باره کې هر سړی الله تعالی ته ور روان دی. لویه ورځ را روانه ده. اول سړی د عقیدې اهمیت، د عقیدې وپېژني او د هغې اهتمام وکړي، د هغې نه وروسته د اعمالو. وصلی الله علی النبي الکریم. اللهم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. الله تعالی دې به مونږ کې خوف آخرت او خوف خدا پیدا کړي. الله تعالی دې زمونږ په زړونو کې، زمونږ په دې ژبو کې، زمونږ په اعمالو کې نیکي او خیر پیدا کړي. الله تعالی دې زمونږ د دې اندامونو نه خیرونه بهر ته راوباسي. په دې مجلس کې چې کوم خلک حاضر دي، کوم زنانه دي، الله تعالی د دې څه مشکلات دي الله تعالی دې حل کړي. د دې چې کومه قرضونه یې په چا باندې الله تعالی هغه مشکلات یې حل کړي. کوم خلک چې راغلي الله پاک دا قدمونه یې مبارک کړي. کوم خلک چې دا پروګرام منعقد کوي په دې کې څوک منډې ترړې وهي، الله تعالی د هغې اجر عظیم نصیب کړي. الله تعالی مشکلات یې حل کړي. وصلی الله علی النبي الکریم محمد وآله وصحبه.